د پښتون د سرلوړۍ او ازادۍ دا ځل وکړ، داسې ګامونه یې پورته کا. مشر و د ځوانانو په یونیورسټیانو کې یا پښتون قومي تحریک عثمان خان د پارټۍ د صدر په حیثیت د پارټۍ د لولو دپاره او استادان وطن د کام د نجات نظریات داسې کشی په نتیجه کې د پارټۍ دا ټول روا چې هر استاد به په کلاس کې وي. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تنظیم دی چې په قومي جدوجہد کې دا لویو مشرانو ته هم پښتونخوا ډیموکریټیک الایس کې او بیا د 42 کلنه دوره دا د دې استعماري ریاست د پنجاب فوجونه د لشکري استعمار خلاف بدترین جنگ روان دا انساني جنه په دې وخت کې ورونو په لکونو افغانان قتل شو. لوی بوتونه هم په توپو والوځول. د افغانستان پلونه، د افغانستان تعمیرونه، د افغانستان ډیمونه هر څه ته یعنې توپونه ونیول او د افغانستان مملکت ونړی او بیا ورونو دا جنګ دې د ټولې دنیا دهشتګرد یې راوستل دلته په دې مرکزونو کې آباد کړ او دا یې قتل تر 80,000 زیاته خلک یې قتل. په دې صوبه کې د پښتون ولس قومي اقتداري د دې وطن په ټولو وسایلو د دې په دریابونو ځنګلونو مدنیاتو او ټولو قدرتي نامبرابر وي خودبختیار وي او هر کام د خپل وطن د وسایلو مالک وي. ده به دا ویل سیاست کې په فیصلو کې د دخل اختیار نه او دا خونریز دا انسانیت سوز جنگ تر تیغ وایستلی او اوس هم دا جنگ تر هغه وخت د افغانستان ادارې ختم کړی نه وي پر آزاد افغانستان قایم کړی نه وي. او ده به دا وایي چې دا ټوله بربادي ده چې دا په زړول کېږي او دا خلک په خپل وطن کې مهاجر کېږي. ده وویل په سینټ کې چې ما ته دمکۍ راکوه کړې، ما ته ویل کېږي خبره به نه کوې، د پښتون د ولس د جمهوري اقتدار خبره به نه کوې، د پښتونخوا وطن پر نه کوې، د بلوچ د مسین پرسن او په بلوچ کې د قتل عام د چیرمین ته وویلې ورونو ده ورته ویلې چې ما ته وایي چې تا ته به بیا میاشت کې 7 شپې پس د کوټې په شهباز ټول کې پر دې ملي اتل باندې دا زموږ په دې بهادر قومي مشر باندې الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې څلوېښتۍ د احتجاجي جلسې مشره او د پښتونخوا ملي پارټۍ محبوب چیرمین محترم مشر محمود خان اڅکزی او پر سټیج ناست د پارټۍ مرکزي او صوبایي او ضلعي مشران په پنډال کې ناست سپین ږیرو ځوانانو د مختلفو ضلعو سره راغلو ملګرو ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو کله تاسو ته څنګه معلومه ده چې نن د شهید عثمان خان د 40 د احتجاجي جلسه ده. عثمان خان چې د پښتونخوا ملي پارټۍ هغه ګولو چې عزیزانو د خپل سیاست د پښتونخوا ملي پارټۍ د پلیټفارم سره شروع کړي او تر مرګ تر ساعته د خپل تر کفنه پورې د پښتونخوا ملي پارټۍ ملګري وکړه، د مشر محمود خان ملګري وکړه او د هغه ظالمان
عزیزان شهید عثمان خان چې مې ضایع کړي سار خدای مکه پر دا سټیج چانو دپاره یې وکړي د خپلو خویندو دپاره یې وکړي عزیزانو که د پښتانه خیر غواړئ ډېره مننه په دې منځ کې د مردۍ لاره په سرو وینو تېرېږي د پر وینا وړاندې کړي عثمان خان دا خبره کوله چې زما ولس زما قوم زما خاوره دا به د نورو قومونو سیاله وي په دې ملک کې مونږ قطعاً د چا په وفادارۍ کې دلته ژوند نه تېروو دا وطن مونږ ته هېچا په خیرات کې نه دی راکړی عثمان خان دا خبره کوله نو ملګرو عثمان خان دا خبره کوله چې د دې وطن په ځمکه د باندې او په ځمکه د لاندې چې کوم وسایل دي او به د دې ولس وي د دې ولس د بچیانو اختیار به وي پرې نو په دې خبرو باندې مونږ ټول ډاډه یو چې که شهادتونه راځي مخې ته که جیلونه راځي مخې ته که تکلیفونه راځي مخې ته مونږ ټول ریډي یو ورته مونږ ټول چمتو یو ورته خو مونږ به د وطن خبره خامخا کوو نو ملګرو په دې لړ کې زمونږ ډېر قدرمن مشر په بنو کې د جرګې اعلان کړی دی خو زه د جرګې په حواله سره څو خبرې کوم ځینې خلک ډېر زیات بیړوندي شوي دي جرګې ته خو زه دا وایم چې د پښتنو جرګې لکه د پارټۍ مشر محمود خان ویسرا چې څومره کې عادت خوشحال رضا محمد لالا رضا بابت لالا نیره چې کوم کې عالمان رغولی دي یا په پنډال کې چې څومره مشرون کشرون امدلی ترژیری سپینژیری ناستی و ټول تازه د زړه د په مخ کې راغلی وای ویایي چې مینا پتلل راتلل زیاتېږي کله ارڅه کله به زه درته مینه چې نن عادت نه لمنځلی خو افسوس مجبوري ده دا د انسان په وس کې نه ده ډېرې خبرې به ډېرې نه اوږدوو خو موږ چې نن راغلی یو زه د وزیرستان د شمالي قام هغه توریالی باتور قام چې د تاریخ یې ټولو دنیا ته وښوده چې د لاشونو سره په میاشتې درنای ورکړله موږ ته پکار وه چې هغه ورځ راغلی وای ځکه چې عثمان لالا صرف د تاسو نه و کوم کام عثمان لالا و عثمان لالا د ټول مظلوم کام عثمان لالا و عثمان لالا د ټول پښتون کام عثمان لالا و خو موږ دغسې غلي وو چې تر هغه پورې چې په جاني خیلو کې څلور ګلالي ماشومان یې شهید کړي وو چې درنا پې ناسته وه هغې نه د جابر د ظالم ریاست چې کله درنا راووته که تاسو ته پته وي صرف خپل د تیره چهره یې دنیا ته نه ښودل وکړه خلک یې مړه کړل شهیدان یې کړل زخمیان یې کړل شیم خو بیا د نن د دې تاریخي جلسې محترم مصر د پارټۍ رهبر ګران محمود خان نواب صاحب خوشحال خان ډاکټر ګل عالم صاحب او دلته د پارټۍ مشرانو عزیزانو وخت هم کم دی اوله خبره دا د عثمان لالا او د خاندان او د بچانو خوشحال خان چې کم همت وکړي په دې موږ ګر فخر کوو عثمان لالا زوی چې څه وخت د پلار شهید سو زما یاد دي چې خوشحال خان بیا د شهادت بعد یوه اوښکه نه کتو او د غږ نمنه چې خان شهید سو زما یاد دي موږ په چمن کې محمود خان په جلسه کې وویل د خان شهید د جلسې شهادت بعد چې ما د خان شهید پر شهادت یوه اوښکه نه ده تو کړي نو دا دواړه هغه زړور
انسانان دي چې نن دی دا د ګردې پارټۍ دا چې موږ لګیا یو دا کاروان دا تحریک دا ډېر زورور تحریک دی دا به انشاءالله موږ پر مخ بیایو مشر دا وعده کړې وه دا زموږ خویندې هم راغلي به د ګیله وکړي ډېره مهرباني نو مشر دغه وعده کړې وه چې جرګه به راغواړو د جرګې کې به ګرد مات کوو که به نه کوو دا جرګه به موږ د خپل کام د نجات لار جوړوو زموږ کام کله دلته سیم القریر نیول په ډېر بد حالات کې دي دلته د 8 اګست واقعه ستاسیاتي چې زموږ وکیلان شهیدان کو که نه کو شهیدان سبا ورځ ده دا هغه وکیلانو چې په 40 کاله 13 کاله محنت کړی وو دوی ډېر لوی وکیلانو او ظالمان دا له اسمانه څوک نه دي راغلي کله ډاکټر ګل عالم چې وول چې دلته نه داسې سمندر شته نه داسې لارې شته دا به خامخ دا زموږ وکیلان دا شهیدان کو که نه کو شهیدان د دې قاتل څوک دی ګورئ دا به موږ ناروو اصل قاتل څوک دی موږ به قاتل په مخامخ کوو زموږ قاتل ایسای وای مای ده دا ټول وطن زموږ وطن یې نیولی دی که نه دی نیولی زموږ غرونه یې نیولي دي زموږ باغونه یې نیولي دي زموږ جایدادونه یې نیولي که نه دي نیولي ته ورسه نن پر دا ایرپورټ روډ ته ورسه نن سمنګلۍ له ګرده کوټه یې نیولګې ده که نه ده نیولې هرنایي یې نیولې ده شارک یې نیولګې ده دوکه یې نیولې ده سماولنګ یې نیولی دی دا له جڼا والا دا ګجرا والا دا د پتوکي والا دا ټول هغه ظالمان نه له موږ سره ژبه ګډه ده دی له موږ سره تاریخ ګډ دی نه زموږ تاریخ یو دی نه زموږ ژبه یو ده د قبضه کړې ده نن یې زما ستا پر وطن قبضه کړې ده که نه ده کړې پارون دې بیدالله کاسای شهید کوي که نه کوي شهید مخامخ او نو دی خلک افغانستان له لږي افغانستان له دی خلک په کومه بانه لږي دا زموږ خلک خو نه پوهېږي دا نه دا تور ششو والا دا جاسوسان دی خو دا خیال دی چې موږ به دا دولت خورو موږ به اوس یې نن وګور ته ویلي ستاسو به ځئ په افغانستان کې به جنګ کړئ دغه یې ده که نه ده دا ګرد یې ویل پیسې راړئ نن یې له هغه خلکو پیسې اخیستې دي دولتونه یې اخیستې دي یا یې راسه افغانستان ونړوه افغانستان زما او ستا پلارنی وطن دی که نه دی په افغانستان موږ خوا بدو که نه بدو ته به افغانستان نړوې ته به لاهور جوړوې ته به پنجاب جوړوې ته به موټروې جوړوې زموږ دپاره افغانستان زموږ د پلارنی وطن دی که نه دی علي وزیر یې نیولی دی که نه دی نیولی ظالمانو علي بیماره دی که نه دی علي پیاوړی دی علي جواب ورکوي علي د پوجانو په سترګې کې سترګې واچولې که نه واچولې نن دی علي نه یې لکوي علي دی په جیل کې اچوي عثمان یې شهید کوي که نه کوي شهید هغه ډاکټران یې د ماغزه له یوې خوا دا نه سړی مري بابت نه مري ما څو اپریشنه وکړو څو بایپاسه مو مړی ورځ به خود مرم مګر دا نه نه مرم کله دغه نه چې دوی دا عثمان یې شهید کوي وایي په خپل کور کې شهید کوي موږ به د عثمان بدله اخلو که به نه اخلو اخلو موږ به راوځو چې دی مري دی نه دی هم له بلې خوا راغلی دی دی دلته جنګ کوي که نه کوي نو چې دی کوي ای موږ سنځر ای ترکی ای توخی ای بڑیسی ای اڅکزی موږ لاسونه نه لرو چې ته پر ما حمله کې زه به درته جواب ورکوم که بیا نه ورکوم راسئ شیخ مجیب بنګال څنګه ونیه 10 ډرمان یې کښېښول ول دا 10 ډرمه به تا چې له پیسو ډکوئ په 100 روپۍ هم نه په 200 په 50 روپۍ هم نه په 1000 روپۍ په 15,000 بیا یې په ډاکا سټېډیم کې 6 نکات کښېښول
راسئ موږ په خپله جرګه کې خپل نکات کښېږدو ږدو یې که نه ږدو راسئ اسفندیار ته سوال وکړو راسئ بل ته سوال وکړو موږ به جرګه راغواړو که بیا نه راغواړو او زه مصر ته یم وروره بله د لار نشته که سم دی که یو یې لک هله مرو چې مرو بیا د موږ دوی مړه کړي موږ به خپل د مستقبل کار به مو کړی ډېره مهرباني د پښتونخوا ملي پارټۍ محبوب چیرمین ګران محمود خان اڅکزی د پارټۍ مرکزي سیکریټري قدرمن نواب ایاز خان جوګیزی په سټیج باندې ناست د پارټۍ صوبایي او مرکزي مشرانو و دې جلسې ته راغلي زموږ خویندو میندو د بیلو بیلو علاقو څخه راغلي زموږ سپین ږیرو ځوانانو زموږ ډاکټرانو وکیلانو د جنوبي او د شمالي وزیرستان څخه راغلي زموږ مشرانو وروڼو ستاسو ټولو په اجازه ملګرو نن موږ د داسې لوی شهید د شهادت په سلسله کې سره راټول سوي یو چا چې خپل ټول ژوند د پښتونخوا ملي پارټۍ د یو ویش او نه ستړی کېدونکي مبارز په توګه په دې ملک پاکستان کې د پښتون افغان د ازادۍ او د سرلوړۍ لپاره په دې ملک کې د محکومو قومونو او د جمهوریت لپاره د خپل پرالرني ټاټوبي د افغانستان د ملي حاکمیت د پاللو لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی و ملګرو که زه څه هم دا خبره وکړمه چې لالا زما پلار وي یا زموږ د کور کې د چا زوی وي د چا ورور وي خو حقیقت دا شی ده د لالا مور د ده دا خاوره وله د لالا پلار د ده پلارنی ټاټوبی افغانستان ولی د لالا ورور د لالا بچان دا ولس دا ملګري دا خلک ول ملګرو لالا په خپله اوله ځوانۍ کې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي دا تحریک د خپل د ژوند مقصد وګڼئ او بیا په دې مقصد کې د ده تربیت اروشاد لوی استاد عبدالرحیم مندوخیل صاحب بیا لوی پوه سایه کمال خان شیرانی بیا که زه دا خبره وکړمه رزاق لالا دوتانی او بیا ورسره کلیوال شهید د ده سیاسي روزنه وکړه ملګرو بیا د اولې ورځې زه ونیسې بیا د ده تر اخري سلګۍ پورې مشر محمود خان اڅکزي د ده رهنمایي هم وکړه او د رهبري هم وکړه ملګرو لالا شهید په دې ملک پاکستان کې د پښتون افغان ملي وحدت یې غوښتی د ده حق حاکمیت او حق ملکیت یې غوښتی د بولانه ته چتراله بشمول اټک میاوالی یو لویه صوبه د افغانیه پر نامه د پښتونستان پر نامه یا د پښتونخوا پر نامه یې غوښته لالا د فاټا چې کوم آزاد حیثیت دی د هغه فعاله کېدن او د هغه دا ساتله غوښتله ملګرو که زه د حق ملکیت خبره وکړمه لالا په دې ملک کې یا په دا ټول سیمه کې د پښتانه قام په کاڼي کاڼي باندې د ده اختیار غوښتی د ده په غرونو باندې د ده په اوبو باندې د ده په ځنګلو باندې د ده په خپلو خلکو باندې د ده خپلو خلکو باندې د حکمراني غوښتله ملګرو که بیا موږ دا خبره وکړو په دې ظالم جابر ریاست کې د پښتانه قام لپاره ژوند غوښتی علم یې غوښتی تعلیم یې غوښتی ډوډۍ یې غوښتله د سر پټېدو لپاره د خپل یو کور غوښتلی چې کوم زموږ کورونه دا جابر ریاست راړنګ کړل بیا په دغې ملک کې
د پارلیمنت بالادستي یې غوښتله، د آیین او د قانون حکمراني یې غوښتله. که بیا په دې پارلیمنت کې هره فیصله کېده، که هغه داخلي فیصلې وې که هغه خارجي فیصلې وې، که داخلي فیصلې وې هغه د پښتانه د وطن د پښتانه د سیمې چې کومې داخلي فیصلې کېدې، په دې کې لاله د پښتانه قام نمایندګي غوښتله. هغه فیصلې یې غوښتې چې کوم به د پښتانه قام په ګټه وله او کوم به د پښتانه قام په خوښه وله، او که هغه فیصلې بیا د پښتانه قام په ګټه نه وه او په خوښه نه وه، هغه بیا استعماري فیصلې وې. او که بیا خارجي فیصلې چې ده به ویلې دا به د پارلیمنت د خوازه کېږي، نه کېده د فوجي قیادت لخوا کېږي. بیا په دغه خارجي فیصلې کې که د افغانستان په هکله کومه فیصله کېدله، په دې کې به د پښتانه نمایندګي، په دې کې به د پښتانه افغانانو د ګټې خبرې، د ده د فایدې خبرې، د ده د مرضۍ خوښې خبره وي. په دا ملک کې د میډیا د ازادۍ لپاره، د عدلیه د ازادۍ لپاره، د انصاف د ورکولو لپاره د جدوجهد کولی. ملګرو، 40 کاله زیات په ګران افغانستان کې چې کوم مداخلت روان دی او د هغې د وجې دی چې کوم 40 لکه پښتانه شهیدان سول، په لکونو پښتانه یتیمان سول، په لکونو مندې بورې سوې، په لکونو خوندې کونډې سوې، د دې حساب یې غوښتی. دا یې غوښتل چې ولې ته دا پښتون افغان خپل دشمن بلې؟ تا ته انډیا در نږدې ده، تا ته یو سکھ در نږدې دی، خو تا ته یو پښتون نه دی قبول، تا ته افغانستان نه دی قبول، سله نه دی درته قبول. لالا په دې ملک کې یو حقیقي فیډریشن غوښتی. په هغه فیډریشن کې به ټول قومونه به حقوق برابر حقوق وي. د ایوانې بالا د سینټ اختیارات یې بالا غوښتل. هلته د ټولو قومونو د هرې صوبې برابره نمایندګي ده. نو که هره فیصله په دې ملک کې کېږي نو د برابرۍ په حساب باندې به کېږي. که د بلوڅو وسایل دي، که د سوی ګیس دی، که د ډیره بوکټي ګیس دی، که بیا د صندق دی، که بیا رکوټک دی، که بیا پسنی کوم د سایل دی، که بیا ګوادر دی، په دې باندې د بلوڅ وروڼو د دوی اختیار غوښتی. که بیا په سند کې د تر کویله ده، که بیا د ده د اوبو برخه ده، که بیا د کراچۍ چې کوم آمدن راځي، که بیا د کراچۍ چې کوم سایل دی، او بیا چې کوم د سند جزیرې دي، په دې باندې د سندیانو او د سند حکومت د دوی اختیار غوښتی. ورسره پښتونو ورسره وروڼو لالا په دې ملک کې او زموږ په دا سیمه کې د پښتنو چې کوم موږ مندې خویندې دي، د دوی لپاره برابره برخه غوښته. که هغه پښتانه حقوق پښتاني حقوق دي، که هغه اسلامي حقوق دي، که هغه د آیین دې ته دوی ته کوم حقوق ورکړي دي، او که بیا هغه انساني حقوق دي، باید چې دوی ته دا ورکول شي. وروڼو، مشر محمود خان اڅکزي یوه خبره هغه ورځ وکړله چې موږ به د بدلې خبرې نه کوو. د هغې زه په یو معنا باندې تایید کوم. موږ به د بدلې خبرې هغه ټایم کوو چې موږ خپل ځان منظمه کوو. مشر ویل چې خان شهید شو، ما ته دشمنان هم معلوم وو، خو ما هغه پرېښول. ما خپل دا لښکر سر منظمه کولی. بیا مې چې دا لښکر منظمه کوي، بیا مې د بدلې خبره کوله. نو د هغسې که زه دا خبره وکړم، موږ بدله اخلو، خو موږ هغه ټایم اخلو چې موږ سر منظمه سو، موږ پښتونخوا ملي پارټۍ سر منظمه کړو. ملګرو، د دې پارټۍ زور او توان په دا یو شي باندې ثابته کېږي. یو وخت د رحیم صاحب یو چا حال کړی و چې ته پښتونستان غواړې که یو منظمه پښتونخوا ملي پارټۍ غواړې، نو دا ویله زه یو منظمه پښتونخوا ملي پارټۍ غواړم. دا پارټۍ ما ته پښتونستان هم راکوي،
دا پارټي ماته هغه عزت او احترام هم راګټلی چې کوم یو د باوقاره یو کام غي. ملګرو لالا په کوټلې زړه باندې دا ارمانونه یوړو. د ده دا ارمان وي چې موږ پښتانه افغانان باید چې خپله ژبه نه کړو ویره، باید چې خپل کلتور نه کړو ویر، باید چې خپل وطن نه کړو ویر. موږ باید چې د خپل قومي تاریخ یو حصه سو. موږ په خپل وطن خوا بده کړو. موږ دا نه کړو ویر چې زموږ بچان یې را شهیدان کړل، موږ بچان یې را یتیمان کړل، زموږ میندې یې را کونډې کړلې، زموږ میندې یې را بورې کړلې. موږ به دا څنګه یېرو؟ موږ به خپل ملي حاکمیت، موږ به خپل وطن باندې خپل اختیار ملي او سیاسي جدوجہد کې برخه واخلو. هغه چغې، هغه ویر، هغه ماتم، هغه تورې شپې څنګه ویرې کړو؟ هغه په ګولۍ باندې ویستلي بدنونه، هغه په بمونو باندې الوزلي بدنونه، هغه په دار را زړولي بدنونه، هغه موږ څنګه ویر کړو؟ ملګرو لالا به دا ویلې دا باید چې زموږ ارمان دی. پښتانه افغانان باید چې په خپل ملک کې یا په دا وطن کې چې کومه ګټه د پښتانه کام ګټه ده دا خپل د ځان ګټه وشمرو، دا خپل د کور ګټه وګڼو، بیا به موږ د دا شي ځان آزادولی سو. پنجابیه ستا څه خیال دی؟ ته به په ما دا شان ویرې نه به کې پراویر، قطعاً به نه کې پراویر. یو هغه وخت هم وی چې علامه اقبال د پاکستان دا خوب هم نه ویلدلی. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په 1920 کې د خپل باچا استقبال د چمن سټیشن له تللی و. موږ هغه ټیم هم ثابته کړه چې موږ د خپل افغانانو سره ولاړ یو، او نن د محمود خان په سربراهۍ کې له دې سټیجه ځه موږ دا پیغام خپل افغانانو وروڼو ته ورکوو چې موږ نن هم د دوی سره ولاړ یو، نن موږ هم دوی ته امن غواړو. د مشر په اجازه باندې زه یو څو نارې کول غواړم، تی به د دې نارې جواب راکواسئ. دا موږ د یووالي نارې دي، دا موږ د افغانیت نارې دي، دا موږ د امن نارې دي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. ملګرو خبره دا شی ده چې داسې کم ظلم و چې هغه د موږ سره نه سوه، داسې کم اصله وه چې هغه پر موږ نه سوه استعمال، داسې کم ملک و چې هغه زموږ خلاف نه ودرېدی. نه زموږ علما اکرام یې لکو، نه زموږ ډاکټران یې لکو، نه زموږ وکیلان یې لکو، نه زموږ کاروباریان یې لکو، نه زموږ عام محنتکشه پښتانه یې لکو، نه زموږ میندې یې لکې، نه زموږ خویندې یې لکې، نه زموږ بچیان یې لکو. تر دې بله زیات څو بد راسره کوي. دوی دا خبره کوي چې شهید عبیدالله کاسې د پیسو لپاره خوا کړی و. زه دا سوال کوم د دې ریاست ته، ته خو ځان نشې چلولی، ته خو بل په بل باندې کچکول ګرځې، ته دا تراګران څنګه ساتې، ته دا افغانان دشمنان څنګه ساتې، ته دا جاسوسان څنګه ساتې؟ درنو وروڼو پر دا یوه شي به سر خلاصو چې موږ به سره یو کږو او یووالی په قومي اجنډا باندې به موږ سره یو متفقه کږو. دا قومي اجنډا به پښتونخوا ملي پارټۍ چې کومه جرګه مشر محمود خان په بنو کې راغوښتې ده په دې کې به پرېکړه کوي. ټول پښتانه مشران، ټول د پښتانه مشران چې کوم پارټیان دي پښتونخوا هغه به سره یو ځای کږي او بیا دا پرېکړې به کوي چې زیاته به موږ د پښتانه پر کام باندې سودا نه کوو. د هر چا خپل اجنډۍ، د هر پارټۍ خپل آیین، خپل منشور دی، موږ ته احترام لري،
خو کوم ځای باندې د پښتانه کام خبره راشي بیا به هغه جنډۍ هم سایډ ته کوو بیا به هغه منشور هم سایډ ته کوو بیا به د یووالي مظاهره کوو موږ او دغسې زه خپل بلوڅانو وروڼو ته وایم زه سندیانو ته وایم زه سرایکیانو ته وایم چې خپله قامي اجنډه جوړه کاسئ یووالی ښکاره کړئ د دې جابر د دې پنجابي خلاف یو اجنډه جوړه کاسئ سره متفق اساسئ ورسره وجنګېږئ او بیا دا ټوله محکومه چې کوم خل دي دا ټول محکوم وطن د سره راټول شي د دې جابر خلاف ده بیا یو محکومه اجنډه جوړه کړي او بیا د ده په سترګو کې د ګوتې ورکړي چې زیاته ده نه منمه ملګرو د دې ذاتوب د دې قتل و غارت د وجې نن په فاټا کې پی ټي ایم راپورته شوی دی د پی ټي ایم مطالبې څه دي پی ټي ایم پښتانه ته ژوند غواړي روزګار غواړي امن غواړي تعلیم غواړي دی پر دا وجې نه لکوي د علي وزیر څه ګناه وله څه ګناه یې ده کومه داسې غیر عیني خبره کړې ده کومه داسې د غدارۍ خبره کړې ده نن به زه دا یوه خبره برملا درته وکړمه په پاکستان کې که د پاکستان د خپلې ادارې لخوا یو سرټیفاید غداره دی هغه جنرال پرویز مشرف دی پنجابی دی فوجي دی غدار هم ته او ستا په دا وطن کې په پنجاب کې هره ورځ ته پر یو بل باندې د غستاخي کیسونه هم کوې نو مطلب دا دی چې په افغانستان کې کفر نسته په پاکستان کې اسلام نسته ملګرو د وخت کمی ده د ټولو اخر کې زه د ټولو ولس بالخصوص د بلوڅانو د سندیانو د سرایکیانو د هزارګانو ډېر کور ودانۍ کومه چې دوی د لالا په شهادت په سلسله کې په جنازه کې او بیا زه کراچي زه تر کوټې پورې چې کوم استقبال زموږ بلوڅانو وروڼو وکړی بیا د هغې بعد چې کوم دوی د پښتانه افغانانو دا ټولو محکومو قومونو چې په ګډ شمېر باندې څوک وایي 14 لکه دي څوک وایي 15 لکه کسانو د شرکت وکړي بیا په کروڑونو انسانانو چې هغه په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي که په نورو ملکونو کې دي هغه د موږ سره شرکت وکړي د هغسې ټولې سیاسي پارټیانې که هغه پی ایم ایل این دی که هغه پیپلز پارټي ده که هغه جمعیت علما اسلام دی که هغه جماعت اسلامي ده که هغه د بلوڅانو چې کوم نماینده پارټیانې دي بی ان پي ده نیشنل پارټي ده جمهوري وطن پارټي ده او دغسې چې بیا کوم د پښتونخوا ملي پارټي کارکنانو چې کوم همت او جرأت وکړي او بیا چې په د کم دا جلسو په تاریخي جلسو کې چې دوی کم ګڼ شمېر دوی شرکت وکړي د ابتدایي نټانو د علاقایي نټانو د ټولو ضلعو زه ډېر کور ودانۍ کومه او د ټولو ولسانو زه د پارټۍ له طرفه زه د مشر محمود خان اڅکزي له طرفه زه د خپل کورنۍ له طرفه زه د ټولو شکریه ادا کوم ډېره مننه ناستو قدرمنو مشرانو ځوانانو د پارټۍ ګران محبوب چیرمن محترم مشر محمود خان او په دا جلسه کې ناستو زموږ خویندو زموږ میندو اذان وخت کم دی ماښام دی او مشر به هم خبرې کوي زه مختصر خبر کوم دا خبرې تاسو واورېدې دا خبرې د عثمان خان د شهادت بعد پرله پسې په هره ضلع کې وسوې او نن د 40 جلسه احتجاجي جلسه په کوټه مرکزي ښار صرف زه خپل کارکون ته دا وایم
صرف زه خپل پښتنو ته ورونو ته ځوانانو ته مشرانو ته دا وایم چې د الله پاک په قرآن عظیم کې دا فرمان دی چې نه بدلوم د هغه قوم حالت چې کم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش نه کوي ستا د حالت د بدلولو د پاره له اسمانه فرشتې نه راځي بل مخلوق نه راځي کم مخلوق سے در استولی دی ستا د وطن د دفاع د پاره ستا د حکومت د چلول د پاره نن ټول منایس القوم پښتون قوم ته له هغه خلکو را پیښه ده زموږ پلرو نیکهګانو دا ملک په دې جذبه جوړ کړي چې دلته په دې وطن کې به د سیال په توګه په لوړ سر د آزاد فضا کې خپل ژوند کوم او زما راتلونکي نسلونه به زما بچي به د برابرۍ پر بنیاد ژوند کوي لیکن 83 کاله تر شول په 83 کاله کې چې یو ورځ تېرېږي پر زموږ بدبختۍ نورې زیاتېږي زموږ بدبختۍ کمېږي نه یو خواته زموږ د مشرانو پرله پسې سټرګل جدوجهد وطن را بیداروه کارکون ته علم ورکوه په وطن یې خبروه په خپل حقوق یې خبروه شهیدان ورکوه وهل کوټل خوره نتیجه څه شته نتیجه ورځ په ورځ نوره تیاره جوړېږي نور جبر جوړېږي ستا ملا په افغانستان مضبوطه افغانستان ته دلته دی وطن چې څه خلکو هغه یو د مجاهد پر نامه بیا د القاعده پر نامه بیا د طالب په نامه دا عجب عجب اسلامي نومونه دي چې دا نه ختم کړي په دې نومو هغه ګران افغانستان چې زموږ مورنۍ خاوره ده زما او ستا تر شا یو غټ دیوال وي غر وي که نن افغانستان دا خلکو ته په لاس ورغی او انشاءالله نه به ورځي د افغانانو ارادې ډېرې کلکې او مضبوطې دي زه په دې حیران یم چې دا جنگ دوی کم نوم ورکوي یو خواته دوی د افغانستان چې کم شتمنۍ دي کم ماربل دي کم کویله ده کم دا ټول سمګل کېږي د دې ټیکس طالبان اخلي او پاکستاني ټیکهداران هلته ګرځي دا ټول دولت راځي کراچۍ ته لوټ ما روان دی دا خو راځي هغه ماربل او کویله او ځنګل او پلانه بله خواته سکول نړول اسپتال نړول روډ په ایکسویټر باندې چرۍ کېستل پلونه ته بمونه لاندې کول د ټلیفون و کمبو ته ډاینامایټ شدل د دې څه مقصد ما هغه ورځ هم دا خبره کوله که سهار افغانانو دا خبره وکړه چې راسه طالبه ته تر ما ښه چلولی سې راسه بسم الله اشرف غني به لاړ شي ملک به یې لکې لیکن دغه تباحال افغانستان به طالبه ته څنګه چلی شي تا په خپله په کنډرات کې بدل کړی دي
دغه رنګه ستا وطن وزیرستان فاټاشه ورته وویله سوات باجوړ دا ټول علاقې دا پی ټی ایم له چشمې راوځېږېدی د خدای پیغمبران سره تلل هم چې به د وخت ظالمان ظلم جبر زیات شوی هلته به الله پاک په قومو کې پیغمبران پیدا کول نن د پیغمبرۍ سلسله ختم ده پیغمبران نه راځي د دې وطن دفاع به موږ د خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د صحیح امتیانو په طور د وطن دفاع د خپل خاورې دفاع د خپل ناموس دفاع د خپل وسایلو دفاع چې دی نن راغلی دی زما او ستا وطن ټول لاندې کړی دی الارټ کړی دی نو په داسې دور کې به د علي په شکل کې یا د منظور په شکل کې به خلق پیدا کړي ځوانان به پیدا کړي دا ستا جبر پیدا کړی دی دا ستا ظلم پیدا کړی دی که ستا دا خیال دی چې یو عثمان به زه شهید کم ای لیونی زو نن تا په زره عثمانان پیدا کړل نن تا په زره عثمانان پیدا کړل عثمان یو فکر وی عثمان یو فلسفه وه عثمان کې یو جرأت و عثمان د مظلوم قومو نه په صحیح معنا په پارلیمنت کې نمایندګي کوله د بچی خوشحال خان وویل د هغه قومو شکریه ادا کړ زه یم ادا کوم هغه په دې دا ولس راووتی دا ټولې پارټیان راووتلې د دې ټولو پارټیانو غږ د عثمان په خوله په پارلمان کې د ده په خوله ویل کېدل او انجام په انجام هم خبر و هم دی په ځان خبر و لیکن په دې به خلک موږ نه ویروي نه موږ په دې دباوږو موږ خپل وسایلو باندې خپل حق حاکمیت غواړو نن بید الله چې د یو شهید لاغه خلاصولو بل شهید پیدا کړي ما او بید الله په یونیورسټي کې په ډي اس اف کې سره ملګري وو د زما څخه سینیر وو بیا چې ما پارټۍ اوله وار سیاست شروع کړي ما له پښتونخوا ملي هم پارټۍ شروع کړه نو بید الله ملک بید الله کاسۍ پښتانه وی میړه مړ که ون مرته مه غورځوه او د ظالم اولاده ولې چې دا تربیت دا علالول دا په دا طریقه وزل دا زموږ د پښتنو دستور نه دی دا کلچر په افغانستان کې هغه د عرب لونیانو راوړی پښتانه به خپل مودی مړ کړي بیا به راواخستي او د درختي وسایت به پرېږدي چې لمر خراب نه کړي بیا که په پټونه وي خپل پټو به راواخستي پر دې مړه به واچاوه او شاوخوا به ډبرې پر کښېښولې چې داسې نه وي یو خصمان یې خراب نه کړي دا لاش موږ خپل یو روایت درلودو اوس دا کار چې کوم ملک بید الله سره شوی دا چیش دی چې اتکړیانې دي وهل کوټل دي له تندې او له لوږې دا ټول شان ډاکټران پوسټمارټم چې کړی دی دا کې راوتلي او دوی ته د سرپرستي د چا حاصله ده چې څوک سټیټ ریاست دغه ایجنسیانې خپل ایجنسی او د دوی خپل معلومات او د دوی جاسوسان او د دوی
چې کوم نظام سیسټم د ټلیفون د هر شي لګولی دی په دې اربونو روپۍ لګولي دي محمود خان وی چې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی سي بید الله یوړی دالت په دغه چمن کې شاوخوا په 15 کیلومتره یا په 20 کیلومتره کې دا سړی دلته پروت و دا چیرې وی دا SIMI یعنی هر هغه سړی چې 15 روپۍ به پیدا کوي لاغه سر بدا کړي دا وخت جنگل لا ده دا یو ځنګل دی ځنګل کې هر کله زورور به کمزوري خوري دا یو په انګریزي کې وایي زو دا ته وایي دا چړیاګر جوړ شوی دی په دې کې خونخواره درندگان ګرځي او پر ځان باندې پرون راتېدم په یو دیواله زړه نه سړېږي IGFC صاحب لوی د کنکریټ دیوال دی په مابین کې ریت بیا بل دیوال بیا نیمای روډ اوس بیا نیولې دي بلاکونه یې ایښي دي پر بلاکو باندې چې نن راتېدم بیا بل دیوال شروع کړی ښه ته زما محافظ یې ته زما محافظ یې ته زما حفاظت په دې طریقه کوې ته خونخواره یې او درنده یې په دغه کې ناست یې نو عزیزانو وخت نسته زړه مې غواړي ډېرې خبرې وکړم دا خبره درته کوم چې دا جلسه هغه روایتي جلسې چې پخوا موږ کولې جلسې تیوري هر وخت تیوریټیکل موږ پریکټیکل ته به راځو پریکټیکل لایف ته او دا خبرې د سوشل میډیا دور دی دا خبرې هر کارکون سره راغلی دی هر سړی سره راغلی دی دا هر چا تقریر سره نوټ کړی دی لار داسې په دا کور کې د خپل مور او پلار او خوندې او وروڼو ته دا ښکاره کړي دا میسج د خور کې پراخ دی کې علم د ورکې ده چې زموږ د کام مشران څه وایي د کام دپاره خلق جوړول دي صفونه برابرول دي چې صفونه برابر شو خلق جوړ شو بیا به مشران په خپل غږ وکړي چې نن تیوریټیکل دور ختم شوی پریکټیکل دور روان شو د عمل دور روان شو نو عزیزانو دا مجلس هر چا سي اورېدلی دی زه دا وایم چې د زړه په غوږو یې واورئ بیا لاړ شئ زه دا درته وایم چې په نمانځه کې زموږ بدبخته قوم په نمانځه کې د الله پاک په فرض منځ کې ولاړ وي د الله پاک په آفس کې په دربار کې په ماجد کې لیکن ذهن یې وبله خواته وي ته څو پورې چې تاسو د دې خپل مشرانو خبرې وذهن ته نه یې ننیستلي په ذهن کې پر لاړولې نه وي چې دا څه وایي په دې کې د کام څونې ګټه ده او څون تاوان دی پر وغږئ سره شعر یې کوي او عمل ته واچو که نه بربادږئ ختم کړئ تباه کړئ هیڅ نه پاتېږي د کم پلانینګ کړی دی ستا پر وطن باندې پر دا ټولو غرو سروې کړي ده پیپر تیار دي دا ټول الاټمنټونه د پنجابیانو د جنرالانو الاټمنټس تیار دي ته به ورځې ستا دپاره 2 کاره ټاکلي دي تا بې روزګاره کوي مهنګایي زیاتوي نوکري نه درکوي انډسټري نسته بل وسایل نسته تا ته 2 کاره دي یا به ته بیلچه اخلې د ده دپاره به کویله راباسي د ده دپاره به ماربل راباسي د ده دپاره به کروم راباسي یا به کلاشینکوف په غاړه درکوي چې لاړ څه خپل ګران وطن افغانستان ونړوه سوات ونړوه مالاکنډ ونړوه وزیرستان ونړوه
نو زیرې غاړې راته تازه کې ډېره مننه. فکر سوچ نن د ده دا 40مه. الله پاک دې و بچیانو ته د برداشت کولو توفیق ورکړي، د ده مورکۍ ته، د ده بچۍ ته، د ده ورونو ته. موږ ټول په دې غم کې غم زده یو، موږ ټول په دې غم کې شریک یو، موږ ټول یو ورور بایللی دی، یو پلار بایللی دی. الله پاک دغسې انسانان په دا کام کې نور ډیر کړي. ډېره مننه. کور ودان. شو کی زولنی دی ای د لوی افغان بچیا، د کاروان لارې اوږدې دي، ته د خلکو لوی اوازې انقلاب ته د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې او دلته د پښتانه په دې مرکزي ښارپټه کې د ساینس کالج په دې میدان کې راغونډ شوو. د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو، درنو سپین ږیرو، عالمانو، د نورو پارټیو غړو په جلسهګاه کې موجود زموږ خویندې، نور لوڼې. عزیزانو، خبرې ناوخته دی، په منډه منډه به پر دغه کېږو. خو عزیزانو، د ټول پښتانه د نورو شکریې خلکو ادا کړې، له موسیقۍ نیولې بیا تر چمنه. نن زموږ اخرنۍ جلسه ده، پښتانه لنډۍ کوي، وایي اخر یې مه کې د ځوانانو مجلسونه. خدای دې نه اخري کوي. اخري معنا د دې دور، د دې دورې اخري جلسه ده. د عثمان لالا شهید د 40 جلسه د ورونو. موږ ډېر زغم کوو، موږ په زغم کې پیدا شوي یو، موږ په زغم کې را لوی شوي یو. په یوه خبره به هر څوک ځان پوهوي، دلته په دې وطن کې، په پښتونخوا وطن کې، جنوبي پښتونخوا وطن کې د سیاست زړی دلته پښتونخوا ایښی دی. پښتونخوا د دې سیمې هغه وخت رهبري کړې ده. پښتونخوا د دې سیمې د ولس د غم هغه وخت پوښتنه کړې ده چې چا له وامه په کور کې د انګریز نوم نسو اخیستلی. د پښتونخوا کارکنان به هیڅ چاته داسې خبره نه کوي. هیڅوک د هیڅوک زما مراد ګډ پکښې هیڅ چا موږ ته د سیاست لار نه ده ښوولې. دلته په جنوبي پښتونخوا کې خاني شهید عبدالصمد خان اڅکزي چې نه استاد درلود، نه په سیاسي پارټۍ پوهېدی، نه سیاسي ملګري درلوده. له خپله ځانه د خدای په مهرباني، د خدای په دغه کوټه کې اول وار په جولای 1929 کې سنډیمن د اسپتال چې دی دا ته سنډیمن هالو، په دې کې دی د ده ورور ایوب خان د جنوبي پښتونخوا د شاهي جرګې ټول مشران، زموږ د مشران پکښې و دې ته یې پیش کړل. الزام دا و، ځوانان هلکان دوی چې ورغلل د جرګې مشري خدای دې وبخښي ارباب خدایداد خان کاسي کوله. دوی چې ورغلو و جرګه ته یې وویل چې موږ کړي څه دي، موږ کړي څه دي، پر موږ الزام څه شی دی، پر موږ تور څه شی دی. هغه ورته ویل چې ته ګاندیجي سره شناخت لرئ، ته هغه ته خطونه کاږئ، ته دلته لګیاست یو شی جوړوئ. بیا دې مشرانو په ډېر خواست دې ځوانانو ته وویل چې وسړئ او خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ، ځوانان خلک یاست، ته ګاندي څه کوئ، ته دا خبرې څه کوئ، بس د موږ سره کول وکئ، بیا به ګاندیجي سره کار نه لرئ. خان شهید لیکي چې ایوب خان اکا ورته وویل چې سمه ده وروره، ته زموږ سپین ږیري یاست، بس موږ به د ګاندیجي سره کار نه لرو. ول ارباب خدایداد خان
دغه راکش کې چې راسې فیصله ولیکو خلک وایي موږ د ګاندهجي سره کار نه لرو والمجلس ټول چې یا ارباب صاحب داسې نه کېږي د AGG څه به پوښتنه کوو د انګریز AGG څه نو ولډول وایستوئ سبا چې موږ رالو چې کښېنستو دوی فیصله لیکلې وه چې 2 کاله جیل او 3 کاله بعد بیا 3 کاله ضمانت موږ دوی سپین ږیرو ته کاتو دوی خوارانو لاندې کتل دا خان رشید لمسي پر ځای و د رباب خدای داد خان را ولاړ سو پر ما یې لاس واچاوه د 20 کالو 22 کالو هلک وم زه زما در زنه یې لاس لاندې کړي ولله و سړی خدای ته وګورئ موږ دا ګډ چې ناست یو موږ په دا پوهېږو په دا کیڅکزۍ هم وو ترینان هم وو سیدان هم وو کاکړان هم وو ګډ د شاهي جرګه موږ په دا پوهېږو چې موږ تاسو ته سزا درکو زموږ مخ تورېږي موږ به کامه مخ ته شرمنده کېږو خواست درته کوم ارباب صاحب ویل خواست درته کوم د دې سرکاره څه معافي واخلئ سرکار زورور دی موږ یې توان نه لرو ول زه یې پرون وغوښتم AGG راته ویل چې خامخا به یا 2 کاله جیل ورکوئ یا به دوی معافي اخلي ور ما ورته ارباب صاحب ته زموږ سپین ږیری یې پر موږ ګران یې انګریز به زورور وي خو خدای در انګریز زورور خدای در انګریز زورور دی موږ نه د چا معافي اخلو نه چاته دغه کېږو نه بدکار کوو دلته به پر دې وطن باندې زموږ د ولس خپله باچوي خپل بې اختیاري دا جولای 29 دا اوس اګست 11 اګست 8 د 19 ورځې مخکې 29 معنا یو کاله هغه شل دا ور وشو 23 کاله د مخ نو د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان به معذرت خانه راویه د هیچ چا سره نه کوي دوی دلته که بلوچ دي که پښتانه دي دا به ګرد مني دا د سیاست تخم دلته تا ایښی دی ته به یې پالې او پاللی دي دی دا دونه انسانان چې راجمع شوي دي دې فوج ته د چا پلار شکست نشي ورکولی دا فوج د چا پلار نشي ماتولی موږ لیوني نه یو د عثمان لالا د شهادته پس ول یو جرنیل صاحب ویل ول موږ لو تیاري کړې وه موږ لو تیاري کړې وه دوی به خدای خبر پښتانه به څه کوي بیا به تا مړي کول ته به خوند پر واخلې تا په کور کې خان شهید عبدالصمد خان شهید کوي پر 2 دسمبر 3 چاول کابل دی چاول پېښور دی چاول بلوچ دی چاول لړکانې بټو دی موږ نه یو په خبر هر څوک چې تا د خان شهید سر پرې کوي تا حساب ورته کړی دی د چا سر په وږو پورې پاته سو د چا سر در اوسه پورې سرونه پرې کېږي وطن دې ټول په اور ولاړی بیا دې راځئ عثمان خان په کور کې شهید کوي یو هغه شهید و د هغې د وینو نتیجه دا ده نن دا شهید دی موږ غچې خبرې نه کوو دوی ته به ووایم د شاعر یو شعر دی و خپله خور ته وایي وایي که غلیم له ما بری یوړو محبوبي ستا پړونی دي زما د ځان کفن سي چې ځان نو دا نه پاتېږي موږ خپل شهیدان نه هېروو سهار و ماښام یې یادوو سهار و ماښام دا ملک پاکستان که څوک چلول غواړي دلته وکیل صاحب خبره وکړه هر هغه جرنیل هر هغه جج هر هغه ملک هر هغه خان چې د پاکستان عین نه مني چې کم پښتون کم پاکستانی و هغو ته مرداباد نه وایي هغه بې غیرته دی مرداباد دا ټول جرنیلان چې څوک عین نه مني مرداباد عین حکم دی عین وایي چې کم سړی عین نه مني معدل کوي یا خرابوي د هغې خلاف بغاوت جایز دی نواز شریف او مولانا فضل الرحمان څه ګناه کړې ده په دې ګناه موږ شریک یو موږ د پاکستان د فوج داسې نه یو مخالف که دی فوجي په خپلو چاونیو کې اوسي
آئین مني د آئین په چوکاټ کې خپل کار کوي زه په سلط سر سلوک ورته کوم او چې کم جرنیل کم ISI کم MI آئین نه مني دا د لګان چې هر څوک یې مني هغه د لګان دي هر څوک چې مني هر څوک بخښنه غواړم دا خوند یې مني ناسې دي مسخرې دي جوړې کړي دي ته به ما پسیس ما وژنې د انسان مرګ عثمان د چا په کور ننوتلی و عثمان د چا پلار حلال کړی و عثمان د چا مور بې عزته کړې وه زه به آئیني بچي غواړم د آئین ذمهواري به کوم په تفصیل رضا احمد وږی دی خوشحال بچی وږی دی نواب صاحب وږی دی زه به یو جمهوري پاکستان غواړم ته به پر هغه ما وژنې مه کوه خدای ته وګوره یوه خبره ده د عثمان د شهادت بعد به موږ د خپل سیاست ورکه خامخا اړوو خامخا به یې اړوو څنګه یې کوو کله یې کوو دا زموږ ذمهواري ده دا زموږ د چا سره دغه سبا 8 اګست دی په پارلیمنت کې ما وویل نن نواب صاحب تکرار کړه ISI او MI هغه جاسوسي ادارې دي چې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی شي بیا ته په دې نه خبر دا اتیا وکیلان زموږ دا چا مړه کړه دا زموږ د پولیسو بچیان چا مړه کړه بیدالله کاسای چا وړی زه خدای چې ISI په خبره ده هم MI په خبره ده چې چا وړی دی هغه هم پېژني بې غیرته هغه هم پېژني تا مسخرې راوړي دي پښتانه به بچیان دې ته راوړي بیا به خرڅونه په کوي بیا به تا اتیا یو ځای وژنې بیا به پولیس بچیان په سوونو بل ځای وژنې بیا به عثمان په کور کې وژنې موږ لیوني نه یو که په کومه ورځ موږ وویل چې موږ په پاکستان کې نه اوسو ستا پلار یې ولکه پاکستان کې ستا پلار یې ولکه پاکستان کې موږ د چا امریان نه یو موږ د چا غلامان نه یو دا یو جمهوري ملک دی په دې کې تر هر چا د توفق په خوله هم په مرداباد زنداباد هم په جیلو هم تر هر چا تر سندي تر پنجابي تر بلوچ د پښتانه برخه زیاته له مسخیره یې واخه تر چمنه د چتراله یې واخه تر بولانه په ګرد صوبه سرحد پخواني خیبر پښتونخوا کاڼې کاڼې پښتنو د انګریزانو په خپلو وینو سور کړی دی په کلي کلي موږ جنګېدلی یو بیا د جیلو په معنا موږ د راچا جیلونو تېر کړي دي موږ پاکستان جوړ کړی دې دپاره مې نه و جوړ کړی چې ته پر ما باداري کوې موږ د چا څه کرکه نه کوو پنجابی سندی بلوچ د دنیا ټول انسانان د آدم علیه السلام او آنا بچي دي زموږ وروڼه دي موږ د انسان په توګه خپل ځای غواړو په سوسایټي کې موږ د انسان په توګه په پاکستان کې ځای غواړو چې بلوچ صوبه لري چې سندی صوبه لري چې پنجابی صوبه لري ستا ISI محترم تو نومیږي ISI مشر تو نومیږي او فیض حمید صاحب ستا به یوه سترګه ژاړي بله باندې خاندي ته به موږ ته پښتونستان خامخا راکوې خامخا به یې راکوې پر افغانستان موږ ته خلک ښکنځل کوي پاکستان وجود نه درلود پاکستان نه و په دې سیمه کې 2 ملکه وو لا مو نیولې تر اباسین افغانستان در اباسین لاندې بیا هندوستان هغه وخت هم شنه افغانستان د مسلمانانو دپاره د هندوانو دپاره د سیکانو دپاره د امن ځای و د ازادۍ ټول مجاهدین په کابل کې ناست وو د افغانستان پاکستان ونه د افغانستان په جوړونه کې زموږ د پلارو د نیکه هډونه ښخ دي د افغانستان په رغونه کې افغانستان په رغونه کې پښتون افغان د افغانستان نیوکلیس دی اټم کې چې ور نیوکلیس مرکزه د افغانستان جوړونه پښتون کړې ده دا نورې ملګري دي د افغانستان ساتنه د افغانستان ژغورنه د افغانستان پر مخ بیونه د پښتانه ذمهواري ده او موږ پښتانه یو موږ په دې ګناه ګاډي یو خامخا ګاډي په دې ګناه مسخرې به خلک غړي به نه اچوئ افغانستان نیول به قیامت وي خاص به قیامت وي افغانستان د چا پلار نشي نیولی واحد ملک دی ګر جهان پر دې ګواهي کوي ګر جهان په دې لویه امریکا د انګریزانو کالوني وه
آسټرالیا د انګریزانو کالوني وه، لوی چین د جاپان کالوني وه، پلانی ملک کینیډا روس ټوکر ټوکر و، جرمن نه و متفق، دغه افغان ګرجیان په دې متفق دی، خپله جنډه یې بیرغ یې جګ ساتلی چې د افغانستان بیرغ په دې سیمه کې جګ نشي، مستقل بیرغ آزاد افغانستان مستقل نشي، ولکه یې د پاکستان د بیا ودرېږي، ولکه یې د ایران د ودرېږي، دا ټول وطن به اور اخلي، دا ټول وطن به لمبې اخلي. موږ لیوني نه یو، موږ پاکستان ماتول نه غواړو. پاکستان زموږ ملک دی، پاکستان په افغانستان کې مداخلت نه کوي. دلته به پښتون بلوچ سندی، ما ته یې بلوچ سپېژني وویل نوم یې نه اخلم، ناجوړه و. موږ پښتین له ورغلو، د ده زوی ولاړو، یو یې ملګری دی اوس پارټۍ مشر سړی دی، هغه هم ولاړو. ما ته یې ویل رانږدې شه، پر بستره پروت و، بده ناجوړي و، دا عینکې پورته کړلې و. ما ته یې ویل ما چې څه زده کړي دي زما استاد عبدالصمد خان، دا ما ته دا بلوچ رهنما زوی یې ولاړ دی، هغه ملګری نوم یې بیا نه اخلم، بیا به دی خپله واخلي. زه تا ته یو خواست کوم، ما ته یې وویل زه تا ته یو خواست کوم. ما څه خواست پارټۍ ته، تا ته یو خواست کوم، پښتونخوا ته یو خواست کوم چې پر بلوچستان به سوکه لاس دی. بلوچان ناپوه خلک دي، موږ نن په خاص حالت کې یو. موږ دې بلوچ عزیزانو ته وایو لکه څنګه چې ستا مشر وویل پر بلوچو باندې یا پر بلوچستان باندې سوکه لاس ږدو. ستا بلوچستان دې زنده باد وي. زه دې ملګری یم، زه دې کومکي یم، زه معنا پښتونخوا ملي یم پارټۍ. موږ هم دا حق لرو. پښتنو عزیزانو نوخت ناوخته دی، پر دې به بیا غږیږو. په یوه خبره به ځان پوهوئ، دغه ستا صوبه د هندوستان تر ټولو لومړی د مسلمانانو چیف کمیشنر صوبه وه. صوبه سرحد د پنجاب برخه وه، سند نه وه صوبه. دا صوبه چې د ګنډمک په معاهده کې کومې پښتني سیمې پښین در کوټې پورې دا کشلاغه پورې دا یې راپرې کړې، تل چوټیالي بارکان ژوب بوری ورسره ګډ کړي، و دې ته یې د برټش افغان پر ځای برټش بلوچستان نوم ورکړي په 1880 کې. د خان شهید ګډ سیاست پر دې خبره و چې دا صوبه دې هم د ګورنر صوبه کې. په دا کې د خان شهید ته د محمد علي جناح حمایت حاصل و، هغه ویل دا ټیک ده، دا چیف کمیشنر صوبه په مړ بلوچستان کلات ملات دا نه و ګډ، دا جلا و چې دا دې د ګورنر صوبه سي. موږ هر وخت آئیني جنګ کړی دی، موږ هر وخت آئین بالادستي غوښې ده. نن زموږ ضرورت دی د پښتونخوا وطن سیاسي پارټیانو ته م وایو، بلوچ پارټیانو ته م وایو، زموږ نوې مرحله د تحریک به فیصله نه ده شوې، به دا وي چې موږ به د ولس په زور، د ولس د تنظیم په زور ځان له د ټول پښتانه، منځنۍ پښتونخوا پکښې، صوبه خیبر پښتونخوا پکښې، جنوبي پښتونخوا پکښې، پښتونستان خامخا جوړوو د ولس په زور، په زنده‌باد په مرده‌باد. دې دپاره به تیاري کوئ. ټول پښتانه د موږ سره کاور کړی دی چې پر کور یو سړی راکوي. دا د لکونو انسانانو طاقت دی. عزیزانو د جرګې خبره کوي خلک د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ د لیزمۍ څه فایده واخلي. 2 کاله مخکې موږ پر کام غږ وکړي چې وکام افغانستان په خطره کې دی. ما د کرزي صاحب سره خبره وکړه، ما د حنیف اتمر سره خبره وکړه. حنیف اتمر معنا د ډاکټر صاحب د پارټۍ. ما ورته وویل چې پښتانه 3 جرګو ته ضرورت لري. یوه جرګه د دې پښتانه، پر دې باندې ما د منظور سره خبره کړې ده، ما د علي سره کړې ده، عثمان خان ناست و، هغه نسته، خدای دې وبخښي. چې یوه جرګه دلته غواړي، یوه جرګه به افغانستان را غواړي د لر او بر افغان، او درېیمه جرګه ما کرزي صاحب ته وویل چې په یورپ کې د پښتانه غواړي چې موږ پر دنیا د غږ وکړو چې آخر زموږ مال و سر موږ ګناه څه کړې ده. افغانستان دا ګناه کړې ده چې پر خپل استقلال جنګېږي. حق خدا دی، حق دا دی چې ټوله دنیا و افغانستان ته کوم 40 کاله د جنګ کړی دی د خپلې ازادۍ دپاره، په کار دا ده چې ګولډ میډل ورکړي،
پکار دا ده چې بهترین ایوارډ ورکړي چې هلکه دونه کوچنی کام ګر جهان حمله او ستا جنډه لوړه ولاړه ده. عزیزانو د علي خبره خلک کوي. علي دپاره زما تجویز دی ملګري اوري پارټۍ ملګري دي د نورو پارټیانو سره حال وکړي د پی ټي ایم سره دې هم وکړي د نورو پارټیانو سره دې هم وکړي د علي د خلاصون دپاره یوه ورځ وټاکئ چې په ټول وطن کې جلوسونه وکړو جلسې وکړو او بیا سم تحریک وچلوو چې د علي سره نور بندیان چې هر څوک دي دا به خامخا خلاصېږي. دا د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ذمهواري ده. پښتونخوا ملي عوام پارټۍ به دا رهبري کوي. علي موږ د کور سړی دی. علي نه یې ګسې زموږ مخالف وي. انسان حق لري چې خبره وکړي. انسان حق لري چې پارټۍ جوړه کړي. علي د علي کور 14 جنازې ټولې کړي دي. پارون دی بخښنه غواړم پارون دی زه د سیاسري سره غږېدلی د خور په رنګ یې ما ته ویلي دي چې زموږ زیاته هیله په پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ده. دا د علي ښځې ما ته ویلي دي. عزیزانو موږ دا زموږ ملګري راغلي دي د منځنۍ پښتونخوا دوی ته ډاډ ورکوو پښتونخوا ملي عوام پارټۍ د ګډ پښتانه چوکیداره پارټۍ ځان بولي او هر کارکون به مهرباني کوي هېڅ بلا موږ نه خوري. دا د مور پولیس دا د مور ملیشې دا درې ورځې ملکه ټینګ شي هېڅ بلا موږ نه خوري. خو عزیزانو هر ګام به تللی اخلو هر ګام به تللی اخلو د پښتانه د هرې خور د پښتانه د هر مسکین د پښتانه د هر غریب د پښتانه د هر ریړۍ والا که د خرې ریړۍ والا که د بل ریړۍ والا دی د دې ساتنه د خدای بعد د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ده. پښتونخوا ملي عوام پارټۍ به مهرباني وکړئ دا ستاسو ښار دی کرار پکې ګرځئ دا د خرو غوږونه په ورځو ورسره کوي په نکرځو پښې یې ورسره کوي ښه یې ساتئ بې څه د کورونو ساتي دا نور ریړۍ والا او که چا په عذابولس بد مه کوئ. د پښتونخوا دفتر د کریم چې وویل د پښتونخوا دفتر به د ټول پښتانه د رنځونو د درمان دفتري. عزیزانو دا وخت د خبرې به مې ډېرې کولې پاتې دي خو اکول ته اشاره وکړه. ګوره موږ پاکستان ماتول نه غواړو په ایمانداري په اخلاص لیکن دا شرط پکښې دی په افغانستان کې به څوک ګوتې نه وي. موږ مخکې هم غږ کړی دی نیشنل سیکیورټي کونسل ممبران 5 دي امریکا روس فرانس انګریز او چین. د دې 15 سره او بچان په افغانستان کې د ورته سره مړه دي. موږ وکړو څه اخر 45 کاله جنگ په چیچ باندې موږ څه ګناه کړې دا د دې 15 ذمهواري جوړېږي. دوی ته خدای توان ورکړی دی دوی له اسمانه هم ورته ګوري له مځکې هم ورته ګوري. 4 کاله دي د افغانستان امن وساتي. موږ دې دونه پرېږدي چې موږ د افغانستان یو کوچنی فوج برابر کړو بیا دې د جهان ګډ لیوني راایله کړي خدای دې معلومه کړي بیا زموږ بیا به سر معلوم شي. عزیزانو وخت ناوخته دې خبرې به م ډېرې کولې استۍ د الله اکبر ناره اوس هر ځای کېږي کابل ته رسېدلې ده ګرځه په زوره به یې کوئ چې اشرف غني په خوشحاله شي کرزی هم په خوشحاله شي. ها یوه خبره سیاف صاحب کړې ده تر خوله یې ګرځم. سیاف صاحب په پښتانه کې تر ټولو لوی عالم دین دی د ازهر یونیورسټۍ پروفیسر دی. هغه ورځ یې بیان کړی و چې زه د یو مفتي په حیثیت د یو عالم دین په حیثیت فتوا کوم کم ځوانان چې د وطن دفاع کوي هغه دغونې قدر لري لکه یو سړی چې 40 کاله لمنځونه وکړي. دا د سیاف صاحب فتوا ده. پر ټول افغان فوج یې غږ کړی و چې ستا دا ډیوټي چې ته کوې دا در 40 کاله مسلسل لمنځو وزرګه ډیوټي ده. چې ورور عزیزانو بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر نعره تکبیر پشتونستان آئین آزاد افغانستان. रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें.